السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا 52 آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت په دې آیاتونو کې فرمایي چې کله قیامت راشي نو قیامت پورې جب ثم قيل للذين ظلموا وبيل شي دي ظالمانو خلقو ته ذوق عذاب الخلد چې وڅکي هغه عذاب چې هغه د همیشوالي عذاب ده. ظالمانو نه مراد دي چې هر یو ګناهګار هم کېدلی شي، هر جهنمی هم کېدلی شي او هر مشرک هم کېدلی شي. یعنی ظلم یای اصل کې حق تلفی تا، یعنی د الله حق دادا چې مونږه ګناه ونکو، مونږه دی الله نه فرمانی ونکو. د نبی علیہ السلام حق دادا چې مونږه د نبی علیہ السلام نه فرمانی ونکو، د نبی علیہ السلام خبره اومنو. نو څوک هم چې کوم ځای کې هم او په هر وخت کې هم د الله او د پیغمبر نه فرمانی کوي نو د ظلم کوي، د ظالم ده. او بیا الله رب العزت په قران کې فرمایي چې په د ظلمونو کې ټول نه لوی ظلم چې دا شرک ده. ان الشرک لظلم عظیم. بشک دا شرک چې دا ټولو نه لوی ظلم ده. ځکه چې حق دی الله دا چې الله عبادت وشي، نو چې الله سره شریک جوړ کې نو دی الله حق دی پورا نکړلو نو دا لوی ظالم شولو. څوک چې دی الله حق پورا نکي. اومدارنګ بیا د بندگانو خپل حقونه دي. د نبی علی السلام باندې لوی حق تا چې دغه اطاعت د وکړل شي، تابعداري د وکړل شي، غسر د محبت وکړل شي. دا ټولې خبرې په ظلم کې راځي. نو دې ظالمانو ته الله رب العزت قیامت پورې جو فرمایي چې وڅکي عذاب د همیشوالي. عذاب د همیشوالي نه مراد د جهنم ده. یعنی همیشه د پاره به دا مشرکین دا په جهنم کې پراته وي. او بیا الله ته فرمایي هل تجزونا، دې کې هل په معنا د نفي ده. هل تجزونا تاسو ته بدل نشي در کوله الا بما کنتم تکسبون، مگر د هغه عمل مطابق به بدل در کوله شي کوم عمل چې تاسو په دنیا کې کړی دا. دنیا کې چې کوم عمل مکړی دا هغه مطابق به الله رب العزت تاسو سره د تاسو انجام وي او تاسو ته بدل ملويږي. نو دې د وجنه په دنیا کې پکار دي چې مونږه داسې وخت تیر کو چې مونږ ته دا خو یقین دا خاله ته پته ده چې مړ کیږو، خو دا یقین ده چې قیامت برسي او بیا د الله خبرې دي، په دې کې هیڅ شک شبهه نشته. نو چې د دې اعمالو بدل به مونږ ته په دنیا کې ملويږي، نو په کار دی چې مونږ داسې عمل کولو کوشش وکړو چې هغه باندې الله مونږ ته ښه بدل راکړي. او دغه نیک عمل او ښه عمل د الله په توفیق سره کیږي. نو الله نه د دعاګانې وغوړو چې الله مونږ ته په ایمان باندې مونږ ته ثابت قدمي راکړي. الله تعالی دې مونږ ایمانونه خراب مکې، د فتنې دور ده، هر قسم فتنه ده نن سبا. او الله تعالی دې مونږ نه داسې عمل واخلي، داسې کار دې مونږ نه واخلي چې هغه باندې الله مونږ نه راضي شي، چې دې مونږ آخرت ښکلی شي او مونږ جهنم نه بچ شو او مونږ جنت ته لاړ شو. بیا الله فرمای ويستنبئونك احق هو، او تاسو کوي دوی تانا چې آیا د عذاب حق ده.
آیا د قیامت حق ده؟ آیا د جنت او د جهنم حق دي؟ آیا د الله د خبرې حق دي؟ نو قل تور ته په جواب کې او فرمایا اے پیغمبره ای هاو دا ټول حق دي. د الله عذاب هم حق ده، قیامت هم حق ده، مرگ هم حق ده، دوزخ هم حق ده، جنت هم حق ده. دا به هر څه رچی وربی او ما د پرب باندې قسم وی انه لحق چې بشک د عذاب د قیامت د مرگ د جنت او د جهنم د هر څه حق دي. قسم یې ورته خوړلې ده چې دا حق دي. وما انتم بمعجزین او نه یو تاسو بچکیدون کی د عذاب نه. دا اسانه معنا ده. اسی معنی لفظي دا هم ده چې نه یو تاسو عاجز کون کی الله لرا. الله پاک سره څوک مقابله نشي کولای، الله پاک څوک کمزوري کولای نشي. نو معنا بيداشي، مطلب بيداشي چې نه یو تاسو بچکیدون کی د عذاب نه. د کوم عذاب نه؟ د الله د عذاب نه. اوس ترجمه ته متوجه شو. ثم بیاب قیل ویلشی للذین اغو خلقتا ظلمو چې ظلم کړی په دنیا کې ذوقوا وڅکئ عذاب الخلد عذاب د همیشوالی هل ندا تجزونا د تاسو بدل یا نب ملویږي تاسو ته بدل الا مگر ملویږي بتاستا بما په مطابق د هغه عمل کنتم تکسبون کوم عمل چې تاسو کړی په دنیا کې ويستنبئونک او دا خلق تپوس کوي تانا احق چې آیا حق دا هوا دغه عذاب قل تور تویا په جواب کې اے پیغمبر ای هاو حق دا وربي او د ما د پرب باندې قسم وی انه لحق چې بشک دا حق دا وما انتم اونیو تاسو بمعجزین بچکیدون کی د عذابنا. الله تعالی د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کول توفیق راکړي. د ما ډېر عزتمند اوریدونکو محرم میاشتا دا ډېره مبارکه میاشتا، دا ډېره فضیلت والا میاشتا، دا د الله والا میاشتا او پدې کې ټول اعمال د نیکی هغه فضیلت لري. کاغه روزاني ول دي، کاغه د قران تلاوت کول دي، کاغه صدقه ور کول دي، کاغه نورې نیکیان دي. او خاص طور باندې په دې میاشت کې د لسم روزه د دې ډېر فضیلت ته په حدیث کې راځي چې لسم روزه چې چاوني ولا نغه به یو کال ګناهونه معاف کیږي. نو بیا نبی علی السلام مونږ ته دا هدایت کړی دا چې چونکې د لسم روزه دا به يهوديانو هم نیولا، نو تاسو به يهوديانو سره مماثلت نه کوئ، نو تاسو به ور سره یو بل روزه هم ونیسئ، یا به د نهم روزه ونیسئ یعنی نهم او لسم، یا به د لسم او د یو لسم محرم روزه ونیسئ. جزاکم الله خیرا.